السلام علیکم عزیزانو. په دا ورکو خلکو باندې زه خپل ځان تجزیه له لاوره پیښوم. الله دې وکړي چې دا ټوله درواغ وي، دا دې ما تجزیه ټوله درواغ سي او حالات روغ سي. تاسې د میډیا په باره کې، د علاقې د مسیرانو په باره کې او د دې خلکو دا کوم چې دوی ویډیو جوړوي د دې باندې زه خپل رای، خپل کمنټ، موږ چې تر کومه حده پورې څو کاروایانې کوو دغه عدالتي نظام څخه ملزم مجرم سره معلومیږي. په دې کې یو داسې ناپوهه تجربه د موږ هم سوې ده. میډیا څه کوي، کوم کردار ادا کوي، څونه پابنده ده. د موږ د علاقې مسیران کوم میټینګ کوي یا کوم انتظامیه راټینګه کړې ده، د چا بیانونه جاري سوي دي، ولې نه جاري کوي. نو د دې ما مختصره کمنټ میډیا والی ته سمخ راړه به دوی ټوټل ویډیوز اپلوډوي. ګوره میډیا والو تاسې باندې دغه مجلس باندې موږ خبر یو چې څه ټیم چې اف سی چارج واخیست، تاسې ټوله پابنده کړاست چې هر هغه ویډیو به نه اپلوډوئ. کومه ویډیو چې سکیورټي ته مسله وي، کومه ویډیو چې دلته لیبر ته مسله وي، کویلې ته مسله وي، کانوایي ته مسله وي، نن تاسې دا ویډیو ولې اپلوډوئ؟ تاسو ته چا اجازه درکو دا ویډیو باندې اپلوډېدا باندې په د علاقه کې خوف هراس پیلاو کوونې کې دپاره دا ویډیو تاسو ته اجازه خو مکمل ده چې تاسو اپلوډوئ. او دا ویډیوز کوم ترتیب باندې جوړ شوي دي په هغو باندې ما یو مختصره کمنټ وکاو. پاتې د علاقې مسیران او دا پوه خلک او سرمایه‌داره خلک او د علاقې سرداران صاحبان، ملیکان صاحبان، هله دا سیستم سره ملاو یاست؟ که چیرې ملاو نه یاست، بیا په دا خوف هراس په د علاقه کې ولې پیلاو کوئ؟ دا ویډیوز کومې جوړیږي په دې باندې تاسې ولې خپل کمنټونه نه کوئ چې دا ویډیو فیک دی، اوریجنل دی، نه دی اوریجنل؟ کوم چې ادارې دي په ادارو کې کومې ستنې پیدا کوي په ګنده اوبو کې، د هغو ادارو سره د موږ د علاقې کوم خلک چې په دغه هم حصه جوړ دي سره خبر خو یو غږ نه سره لرو. نو تاسې په دې خبره باندې ولې هغه د حقیقت خبره نه کوئ؟ تاسې هم له دا سیستم سره ملاو یاست. د موږ د علاقې خوار غریبان عزیزانو چې یو کوچنی موټر پیدا کو، یا یې کورو ته ګیټونه ولګول، یا یې راشن د روزمات او د سیمې پیدا کو، یا تر کوټې پورې ډاکټر ته تللی سي، یا تر پنجاب پورې خپل زوی لږی سي، تعلیم پې کوی سي. آیا د دغه هم تاسې ته خوند نه درکوي؟ دغه شی د عزیزانو باندې درول غواړئ که څه مسله ده؟ ولې تاسې په دې باندې حقیقت باندې دا انتظامیه ولې نه راټینګوئ؟ علاقه کې دا کوم ټکسونه چې اخیستل کېږي دا سیستم سره ولې داسې ناستې نه کوئ چې سترګې په سترګو کور سره ملاو کوئ، لاس تر غوږ او تر خوله ور تېر کوئ چې دا به اوس راسره کېږي، دا به ول راسره کېږي، یا به ته یا به زه یم. نو خو له علاقې سره نه یاست مخلصه، په قسم که مخلصه یاست. د میډیا والو تاسې باندې ډېر شابس، تاسې داسې ښایسته پیغامونه لږئ، دا خوف هراس. الله دې وکړي چې دا غریبانو ته خیر او دا غریبانو ته نقصان نه ورسیږي. له ډاره څخه دارنګه ویډیو هم نشو کولی، لکه دا کومه ویډیو چې زه کوم خدای دې نه کوي دغو باندې دا ویډیو باندې نقصان نور ورسوي. څه راسه دا د نقصان هم ور ورساو، د تا خبرې درواغ. له ډېره ډاره څخه نه ناتمه لسمه دولسمه د موږ دا ویډیو دا میسج دا شی نشو کولی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو زما مسرور اشرف زما له تاسو دا پیغام نشي احتجاج. السلام علیکم عزیزانو، که چیرې تاسې وګورئ 12 ورځې د اعتماد سوي دي، ښه تازه کپړې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عزیزانو په دې انداز کې د ویډیو جوړوي، ښه شیو نه د غټ سوی، مطلب دا د خپل ټایم باندې شیو هم کوي. دغسې بیا ابل تر روان ده. اوس د ابل خبرو ته ګورئ، زه په ټولو باندې کمنټ کوم، خپله رایه در کوم. شیوې برابر ده، شیوې سوی ده، ښه صفا لاسونه دي، ښه صفا جامه ده، ښه کانفیډنس سره، ښه په زړورتوب سره. آیا دا خلک غلا سوي دي، اغوا سوي دي، که په خوښ رضا ورسره تللي دي؟ دا ویډیو دوی جوړوي که هغه پې جوړوي؟ دا بل ته اوس ګورئ. السلام علیکم ګرانو لیدونکو او اورېدونکو. موږ نن
12مه ورځ ده چې موږ یې د لنګ په کپړو کې وړي له کاره څخه د ګرانو لیدونکو اوریدونکو موږ نن 12مه ورځ د سمجې ویډیو د موږ غور فکر نه ده سوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو ښه صفه مخ ښه صفه جامې دغه یوه ډبره ده دغه یو ځای ده شاته ښه ته خوندور د مرغانو نارې دي دوی ناست دي آیا دغه غوا سوي دي که پخوا شهرزاد تللي دي چا سره تللي دي چا وړي دي الله دې فضل وکړي دارنګه څنګه کېدای شي نمبر یې ورکړي دي ادارو سره رابطه نشته ادارې نشي پیدا کولی धुंधले पानी में सुई ढूंढ सकते हैं तो नंबर मिलने के बाद ولې نشي پیدا کولی ولې نشي انتظامیه ولې دومره کمزورې ده ریاست ته که یو خرشنګ ده خرشنګ علاقه ده بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما دا پیغام واروستی دا زور پیغام دی عزیزانو د ما دا پیغام واورئ دا ما ضروري پیغام ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ښه خوندور په کانفیډنس ښه صفا صدرۍ خپل صدرۍ په خپله وږو کې پرته سر باندې خولۍ ابل ښه په دوه تلي ورته ناست دی ښه په داسې ترتیب باندې تاسو ته ونیا کوي چې لکه دی چې موږ ته لکچر راکوي او لکه په سټیج چې مې راغوښتی او سړی تا په سر باندې خو به ټوپک نیولی مشین به نیولی ته به دا ټیم زړل به دي بغارې به دې والې ته چا سره تللی یې چېرته تللي یاست چا وړي یاست تاسو خو مرغان نه یاست یا د چرګ هګۍ خو نه یاست په جیب کې واچولاست چا ولا نه لیدلاست اغواس واست یوړاست هر انګل ته عزیزانو ترتیب کوئ سوچ کوئ فکر کوئ بیا بالکل جرګې هم راغواړئ میټینګ هم کوئ لیپسي سره هم ناستې کوئ دا خلک چا سره دي چا وړي دا بل ته وګوره سیټ کې ګوره ښایسته شوی برابر ده او تر ما ښایسته انداز تر رحمت الله وبرکاته عزیزانو ورونو او نعمت اور کاکو اسلام خان زموږ دا پیغام دی اخري پیغام دغه دی چې نه احتجاج سوی دی نه هرتال سوی دی نه تر اوسه یو فیصله سوی کې د نن 12مه ورځ ده موږ ناست یو ذلیله یو چې کم نمبر دوی ته درسوی دی هغه سره نه حال سوی دی نه وایس سوی دی نه څه سوی دی دغه یوه ډبره شاته ده دا ویډیو دغه یوه کې جوړیږي دی یایي ولې احتجاج نه کوئ ولې فیصله نه کوئ ولې په نمبر باندې رابطه نه ورسره کوئ ولې رابطه نه ورسره کوئ په دا نمبر باندې ولې نه ټریس کوئ ولې نه پیدا کوئ ولې نه سی ډي آر راباسئ د چا په نامه نمبر دی ما خلک د پیریانو په نامه نمبر دی دا د پیریانو خلک دي د پیریانو نمبر ده او د پیریانو په کور باندې څوک خبر دی د چا دی ولې ادارې دا رنګه پټه خوله دي ولې دغه معتبرین د علاقې ولې سر نه خلاصوي دغه آیا تاسو سره ملاوي یاست د علیجانو ته د غریبانو ته عوام ته نقصان رسوي په د غریبانو عزیزانو سره لږ پیسه پیدا کړم دغو باندې پیسه دا موټر دروي آیا مشرانو سره ملاو دي